الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ته زمونږ د راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ د راتلو قبول منظور کړي. یا الله د عرفات میدان دی، د عرفات میدان دی، ټول حاجیان دلته کې راځي، دعاګانې غواړي او د ابراهیم علیه السلام هغه سنت دغه ژوندي کېږي. یا الله یوه ورځ په موږ هم راولي، یا الله چې موږ هم دلته راشو، یا الله دا ورځ په موږ باندې هم راولي، یا الله موږ د عرفات دی د حج باندې راولي. یا الله موږ ټول دپاره د حج دپاره، یا الله موږ ټول د حج دپاره قبول راولي، یا الله موږ ټول د حج دپاره قبول راولي. یا الله خپله رضا نصیب کړي. یا الله د عمرې په سفر راغلي یو، کومې دعاګانې موږ د خپل ځان دپاره، د خپل وروڼو دپاره، د خپلو خویندو دپاره، د خپل کلي دپاره، د خپل ماشومانو دپاره، د خپل کلیوالو د زنانو دپاره، د هر مسلمان دپاره یا الله موږ وغوښتو هغه راله په خپل دربار کې قبول منظور کړي، هغه راله په خپل دربار کې قبول منظور کړي. یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځي. الله موږ ته د خلکو د دعاګانو درخواست کړی دی. څومره بیماران دي زموږ کلي کې دي، هسپتالونو کې دي، الله ټول له شفای کامله نصیب کړي، ټول له شفای کامله نصیب کړي. الله بیمارانو له روغ صحت ورکړي، بیمارانو له روغ صحت ورکړي. څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کړي، الله قرضونه اخلاص کړي، الله قرضونه اخلاص کړي. الله چا هم د دعاګانو درخواست کړی دی، یا الله د هغې مرادونه تا ته معلوم دي، ته ترې نه خبر یې. یا الله مرادونه وله پوره کړي. یا الله څومره وفات شوي دي، یا الله زموږ د کلي دي، زموږ مشران دي، یا الله بخښنه ورته نصیب، خپله رضا نصیبه کړي. یا الله موږ د خپل کور ته به بار بار باندې راوغواړي، خپل کور ته به بار بار باندې راوغواړي. یا الله زموږ کورونو کې خیر راولي، برکتونه راولي. یا الله شر زموږ د کلي نه ختم کړي. یا الله زموږ کلی په امن باندې آباد کړي. یا الله زموږ کلی په امن آباد کړي. یا الله زموږ کورونه په امن آباد کړي، بېدیني ختمه کړي. یا الله زموږ کورونه په دین باندې آباد کړي. یا الله زموږ کورونه په دین باندې آباد کړي. یا الله ماشومان خوشحاله کړي، نارینه خوشحاله کړي، زنانه خوشحاله کړي. یا الله ټول خوشحاله کړي. یا الله په مابین کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي، د زموږ په مابین کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله زموږ میندې یا الله دې خوشحاله کړي. یا الله زموږ د خوشحالو دپاره یا الله ژوندونه وله ورکړي، یا الله ژوندونه وله ورکړي. یا الله زموږ مشران خوشحاله وساتي، زموږ مقتدیان خوشحاله وساتي. یا الله کلیواله راله ټول خوشحاله وساتي. یا الله زموږ محله، زموږ کلی، زموږ وطن په امن باندې آباد کړي. یا الله د عرفات میدان دی، څومره حاجیان راځي دلته کې حج له راځي. یا الله د هغې په هغه حج کې، د هغې په هغه دعاګانو کې زموږ حصه وګرځي، زموږ حصه پکې وګرځي. یا الله موږ بار بار په د خپل کور ته وغواړي، موږ د خپل کور ته وغواړي. یا الله موږ د خپل دین د محنت دپاره قبول منظور کړي، د خپل دین د محنت دپاره قبول منظور کړي. ماشومان راله دینداره کړي، زنانه راله دینداره کړي، پریشانۍ راله ختمې کړي. شاګردان، استادان، یا الله ټول ملګري، دوستان، کلیواله چا هم د دعاګانو درخواست کړی دی، یا الله ټول دې خپل کور ته وغواړي. یا الله ټول دې خپل کور ته وغواړي. یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځي، د خپل رضا سبب یې وګرځي. یا الله ته رانازي شي، ته رانه خوشحاله شي. یا الله چا مینه کړې ده، چا اخلاص کړی دی، یا الله ته یې له خیر او برکت نصیب کړي. یا الله کورونو کې خیر راولي، برکتونه نصیب کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.